مونږ ته څه جوړ کړل چې تو ځان کړې لالا استاد جی به مخې زه خط لیکم مورې لالا مې خط لیکلو ته نه پرېږدي یا لکه ته نه سمېږې ته دې ماشوم نه څه غواړې ورکه چې کار کوي د سکول دې ماشوم ته دا خیم چې د بېروزګارۍ دې ثبوت ته ګوره د سبقونو نیس نه جوړېږي ګوره دا پلار چې د نن په کرسۍ ناست دی که نه نو هم د دې سبق د برکته ګینې د پټو ګوډونو او بخور بور له زړه شین کړی و که 20 کاله ټایپسټي یا بابوګیرت نه پس هغه پیه شو نو څه کمال یې وکړو زموږ په قسمت کې خو بابوګیرت هم نشته نه نو ستا دغه دونه درخواستونو هم څه پته ونه لګېده که پته یې لګېدلې وې نو نن به زه کور ناست وم مرید تا د حاجي سره خبره وکړه کومه خبره ښه ګوره تا ته خو هغه معلوم دی چې هغه نه سفارش کوي او نه مني نو ځکه خو وایم چې د پټي نه موږ ته هېڅ آمدن نشته ښې پیسې به پې وشي فلاین کوچ به پې والم او ته ګوره چې په کال کې یو په دوه کوم که نه نو ګینې ته به سره د دې دومره تعلیم اوس فلاین کوچ چلی کله به اخلې ولې زه به هم در سره ښار ته ځم ښه مرید که په تعلیم راته نوکري نه میلاویږي نو څه کار روزګار به هم نه کوم زمانه ښه زلمي ګاډي چلی مزدورۍ کوي محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته لکه د پلار که د 100 روپو تنخوادار شم نو څه نه نو بچې پلار ته دې څنګه ویم چې ته ځمکه خرڅه که زوی د مزدورۍ دپاره ګاډي اخلي ویل چې اعدادونه به درله بیا واخلم خو یو ځل دا ثابتول غواړم چې په محنت مشقت کې هېڅ شرم نشته مرید سرو سپینو سره به لوبې کوو خو ته د ټرانسپورټ د آمدن نه څه خبرې ښه ده پلار سره به دې خبره وکړم نو خدای خبر شه چې ومني دا ولې خپل خو سبق نه وي نور خو سبق ته پرېږده که نه دا داسې د کتابونو جنجګه نه شو یالکو یارو د بل سبا نه امتحان شروع کېږي که نه داسې کار دی چې دا سبقونه موږ سبا نه ویلی شو خو په صدر کې چې کوم د انګلیش فلم لګېدلی دی هغه سبا نه نشو کتی ولې ځکه چې نن د فلم اخري شو ده سبا نه به کوشي او امتحان باندې پیریان پاس کیږي که نه پیریان نه پرزې چیټونه او ګینې نو دا ولې دا نور امتحانونه څنګه پاس کړي دي صفدره یار ډېر زیات یې که نه بس په دې ورکوړي دماغ باندې دومره بوج نه اچې اسیم د امتحان دپاره ریفریشمنټ ډېر ضروري دی راپاس راځه روټۍ خو خورو که نه یار راځه په صدر کې به ربانې روسټ وخورم دا سټل دا نه خوراله کلمیز پورې کې راځه هلکه ډېر ورځې شوې هغه کلیوال ملګری دی رانغی جاوید و چې راشي نو بل خوا به نه ځي راځه هسې ډېر خالد دی خو پته چې ستا غوندې سړي سره د دوسته ګاډه څنګه راکاږي څه دې ووایي زه دې د هغه دپاره د پلار نکاح ډوکي اوس جوړه کړم خلک د اولاد دپاره هر څه کوي او بیا ښه وایي که نه زموږ د پټو نه زموږ آمدن څه دی دا درته هغه ویلي دي نو آخر ما ته یې ولې نه وایي تا چېرې د هغه سره په سمه خوله خبره کړې ده چېرې د هغه له نوکري کتلې ده ټوله ورځ سروالې بروالې ګرځي تا چېرې د هغه نه دا تپوس کړی دی چې ته چېرته ځې هغه ماشوم خو زارش نه شوه ګوره د زلمو رنګونه څنګه یې تا د هغه رنګ ته کتلي دي تک زیړ شو نیم پاتې نه شو ښه نو د کریم خان ګریجویټ زوی به اوس فلاین کوچ چلی
لوی لوی خلک गाड़ी چلای نو بیا په خپل गाड़ी چلولو کې د څه شرم دی شکر نو باسه چې سره د دومره تعلیم هغه مهنت مشقت ته غاړه دی ګینې نو د نن سبا زلمی توبه توبه د نن سبا زلمی خو په پوزه مچم نه پریدي د خپل کلی د ګلابي غزامنو ته د کتلې دي ګوره هغه الف ته لوړ وای خو سلور गाड़ी چلیږي پسرو سپینو کې لوبي کوي هغه دا خبره څه ډیره بدم نه ده د یو څو روپو نوکرانه بل کزما سره جوړ کی ټول عمر به یکم تاریخ ته سترګې وي د دکاندارانو دته ګوره کو د ترانسپورت په دنیا کې د خپل ډیګران سره کار واغستو ستاسو کار وشو ډیره مهرباني سر ثانک یو السلام علیکم په مخ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال ملک صاحب خیریت دی کینه ٹھیک ٹھاک جی سر چه نو هغه چې بانک لره راغلی راشه بابو صاحب ته ښکاره شه دا مې ستا امانت د بانک نه راویستو او نور به انشاءالله تحصیلدار پر باندې درکوم څه سوچونه کوې ما ته خو پلان مې کړ ډېر څه پرېښي دي دا خو مې ستا ګاډی روانولو ګنې نو زه خو خپل جایداد هم نشم سنبالولی خو دا هم نشم برداشت کولی چې زما پولي سره لګېدلې پټۍ دې بل څوک واخلي آخر د پښتو وطن دی ارمان چې د اولاد مینې د پلار نیکه پاډو کو خرڅولو نه وې مجبوره کړې ملک صاحب بابو صاحب په دې کاغذ به دستخط وکړي هسې نه چې په زړه کې دې څه راشي چې ملک را باندې بې باره دی ګوره داسې خبره نه ده خو مرګ ژوند خو هر چا سره لګېدلی دی که نه او بیا په سا سوي سا دا مې پیسې تاله راوړي دي دا ستا پیسې وشماره شمارل ښه دي او باقي به انشاءالله 50,000 روپۍ چې کم دي هغه به تحصیلدار په وړاندې کړو صحیح به وي ملک صاحب که صحیح دي نو بیا په دې کاغذ به دستخط وکړئ الله دې مل شه بچې خدای دې مل شه د خدای په امان. मोरे लाला बा में मोटर की गर्जी हाँ गोल दा पजामा मोटरी
ګل ښایسته به وي. او زویا دا به زموږ موټر به وي ښایسته به وي بچی د ټول ناول به پکې که خیري په زیارتونو ګرځو ښه ښه مورې. دادی بخیر راغلی. لویه شي بچې لویه شي پلوشي بچې دا یو څه درنل دا هلو پټه دې پرې خوا راشه ټوله ورځ د پردو بچو غمونه کوي او ګوره هغه خپل یو ټکي دې م تپوس کوي او که نه سویمه ورځ ده چې کور پلی نه دي کتلي. کمال دی ته د یونیورسټو سبقونو نه څه خبرې کار له باید سر ټیټ کړی نه نو چې دا د ماښامې د څاروي را نه شي نو څنګه تپوسونه کوي کونټه یې په لاس ورپسې ګرځي او په انسان او ځناور کې ډېر فرق دی د سردار مورې نه ته څه له زړه خورې بس لګیا به یې سبق به وایي زموږ اشنا به اوس ترانسپورټر جوړېږي ګډ خو دا پیسې چېرته وي یار تا نه څه پرده د پلار مې پټې خرڅ کړو در کمې به نوکری پسې در په در ګرځېدم نو ګاډی دې خوښ نه شو ګاډي مې خوښ شوې خبره مې وکړه دا څومره پیسې دي خو دومره په یو یاره مه سنبالوه د یار کمرې ته دې پیریان هم نشان نه وتې هسې د ګاډي ریټ نه خبرې او خبرې چې خبره د زرګونو نه لکونو ته اوتې ده خو مې هم پوره غم کړی دی ښه نو تا په هوټل کې کمره اخیسته دې پیسو باندې یارېدم ما چې اشنا لمې ځم چې د یو نه پې 200 کې یارم رشته صفدره چې تخیرونه جوړه د اسان نشته سبا خو به په دې کې د ګرځېدو شان ني ښه کالي جي پاتې یې وروره د فیشنو صفایي خیال خو به ساتې که نه خو هسې په ټرانسپورټ کې دا صفایي نه پاتې کېږي هم واخله بدلې که کپړې نوي دي هم په دې هفته کې مې ګنډلې دي ډېره مهربانه زه لږ راځم ښه راشه لاودنې څو ځله مې ورته ویلي چې که سودا وشي او که ونه شي خو ځان پورته زر رارسوه څه ټیپر مولی هغه سوله نه ده تللې سودا ته به ایثار شوي وده شه خوب چېرته راځي ډېرې پیسې دي ورسره څه کم عقل نه دی تعلیم یافته دی د پیسو په سنبالښت پوهېږي او ښار ته څه په لومړي ځل خو نه دی تللی وده کېږه ته ما ته څه وې بس ته وده شه که نه ټوله ورځ دې په دفتر کې مازغه وخورو اوس را باندې تشه وګیرې کوې چې ډېر دې زړه خوږېږي نو تر ما به دې ایثار کړی و زه به ورسره ښار ته تلو ما خو ورته څو ځله وې خو هغه زما منل ستا زوی دی که نه خپل ضد پوره کوي څه یې وې چېرته به داسې څه نه دي ویلي خو بس څه د هوټلو خبرې کوله نو نو بس په ارام وده شه هوټل ته به یې ځان رسولي نه نو په هوټل کې خو زړه مه خوره هوټل یې محفوظ وي که پیسې ورسره نه وي نو زړه به مې نه خورېدو خو دونه ډېرې پیسې دي ورسره خو
خدای خبر شه چې ولې مې په زړه کې اندېښنې ډېره دي. ښځه ذات یې زړه دې نری. ولې خوب نه درځي؟ لایټ آف کړم؟ یار روټۍ مې ډېره کړې ده. ځه چې لږ آوټینګ وکړو. کینټین به لا کولو وي. کولډ ډرینک به وکړو. طبیعت به دې ښه شي. یار ډېر ناوخته دی. دلته ناوخته نه وي. د دې ماحول شپه هم لکه د روز په شان دی. هر خوا پړک پړو. د زلمو ګپې شپې. راځه چې ځو. ټیک ده چې ته وایې نو څه چې ځو. خو د دفتر د کارونو نه نوزګارېږي. زما د بچیم د سره څه غم شته او که نه. پوره یوه هفته یې وشوه. داسې زورور دی چې خبر قدر هم نه راستوي. په ګولی دې ولګي ګاډي خو آخر سړی کور ته خو اطلاع ورکړي چې فلانکي ځای کې به یم په فلانۍ ورځ به راځم. هر څنګه چې سبا له پسې خامخا لاړ شه. هاو که نن شپې پورې رانغی نو خود به ورپسې ښار ته ځم. نور خو خیر دی خو تا وایې چې د کراچۍ ټپې مې ویشتې. او که نه داسې نه چې ښار نه کراچۍ ته نیتلې. هلته وایي ګاډي ارزانې. زه نوره نه یم خبر خو سبا له پسې خامخا لاړ شه. خدای خبر شه چې زما بچی به څنګه وي چېرته به وي. نور خیر دی خو ډېرې پیسې دي ورسره او بیا په پیسو دې هم تندر پرېوځي. پیسو دې ولې تندر پروزي؟ د پلار نکاح هډوکي مې خرڅ کړي دي. خدای دې پیسو ته هم خیر پېښ کړي او ختم. سبا به وختي د دفتر نه ښار ته ځم. سر دندې به ورپسې وام. هغه سره خو سره د تعلیمه دا غم نشته چې مور او پلار به مې څومره پریشانه وي. سر د پوسټمارټم نه خو دا معلومیږي چې دا چا ویشتی دی او بیا په سړک غورځولی دی ځکه چې شانې ګولۍ پورې راپورې وتې ده. ډاکټر داسې لیکلي دي. څه شناخت؟ سر په سر یې د ګاډو ټیرونه تیر دي. د مخ کاسې ورانه ده او یو خپې هم ماته ده. جیب کې هیڅ نه و. یو چپل یې خپه کي او بل یې د ونې لاندې. دا هر څه مې رپورټ کې لیکلي دي. محفوظ یې کړه او اخبار ته مې اطلاع ورکړئ. ګوره که وارثان پیدا شي. تاسو بیټ والا ډزې نه یې اورېدلي؟ سر ډزې مې اورېدلې وې خو خواوشا ودونه و. لږې ډزې خو نه وې. بیا هم ما خپل کسان خواره کړي چې صحیح صورتحال معلوم کړي. اوکې.
जी وکم کریم خان صاحب ستاسو په وړاندې دی د ایجنسۍ په سلسله کې راغلی یاست نه جی جاوید ستاسو زوی دی جی لیدلی مو دي څه سویم ورځ د وې ګاډي پسې ښار ته ځم زه هم دغه سلسله کې راغلی یم ګاډی بیه کړی دی او 75% رقم یې راکړی دی هلته مالکان یې تادی کوي چې ګاډی بوځي دا دې څه ووایي څه شو جمال جاوید ګاډي درنه بوتلی دی نه نه ګاډی خو لا اوس هم ولاړ دی وی سبا به راشم خو دا غوټه هفته وشوه مخې مې ډېر راښکاره نه کړو دا خو چې د اډوانس رقم رسیدي لیکل نو ستاسو پته یې راته ولیکله اوس په چېرته یې چېرته به یې لټوم یاره وی په یو هوټل کې مې کمره اخیستې ده نوره پته ترې ما معلومه نه کړه خو تاسو یې پته ولګئ پردی ګاډی یې بانډه کړی دی ګنې چې بیا تاسو له پیسې درکړم خپلې چېرته لاړو زما جاوید چېرته به یې لټوم اوس کینه थैंक यू सर सर دا د اخبار کې راغلو د دې تصونې به څوک څنګه پیژني ځوان ښکاري ښکلی ځوان مستر سراج جی سر په دې کمیس چې د کوم ټیلرینګ هاوس ټیکر لګېدلی دی دا خو په صدر کې نه دی یس سر څنګه خیال دی د دې نه خو هم څه سراغ معلومېدی شي د جامو رنګ سایز دا هر څه نوټ کا رائټ سر هسې جامې نوې ښکارې دي ځکه نه راوله د ټیلرینګ هاوس مالک سره د رجسټره اوکې سر او ګوره که سرخ پې کوي نو ما ته فون وکړه زه به پخپله درشم خدای خبر چېرته لاړ زما جاوید څه شو زما بچی زه درته د هفتې راسې منتونه کوم چې لاړ شه پسې لاړ شه پسې نن سبا خو د ټولو نه غټ دشمن پیسه ده پیسې چې چا ته پرېښې دي هغه خو یې تپوس کوو ګاډی په ځای پرېښې دي پیسې پردي سړي ته پرېښي دومره غیر ذمہدار بني آدم خو ما چېرته هم نه دي لیدلی نو لاړ شه ورپسې که نه ورته وایه بچی ګاډی ماډی دي سر وخوري خپل کور ته راځه خدای پاک په جولۍ کې مې خیر واچوي خدای اوس به یې هوټلو کې لټوم نو وا زما بېغوره بچیان په زړو وډونو مې کړی حوصله ساته دا کمره تر اوسه پورې لا کوسید دې تاړهدار سے په خپل لاس پرانیستا زموږ د څوکیدار د وینا په مطابق هغه دلته یو شپه هم نه ده کړې د سړي په هوټل کې زما زوی کمره اخیستې زه به خپل زوی ته دننه غواړم خیر دی کاکا خیر دی خیر بشي خیر بشي سر دا د انټري نن راته ورځ وړاندې جاوید د ده په هوټل کې په کمره نمبر 28 کې پټ اپ شوی و نو څه شو زما زوی خدای ته ګورې زما زوی پیدا کړ خان څه به یې لیونی مور له څه جواب ورکړو مستر سراج جی سر دا غلاوارث ته لږ تصویر وښایه او جامې هم دې کاکا ته وښایه اوکې سر هاش کاکا مخې تصویر کې نه ښکاري د سړک دسه کې مخ نه نه دا زما جاوید نه دی دا جامې هم د هغه نه دي دا نه دی زما جاوید دا هغه خو څپلی په خپو وي دا خو چپل دی نه 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 دا زما جاوید نه دی خدای دې نه کړي چې دا زما جاوید وي
خدای دې زما جاوید تل ژوندی لري آمین تل ژوندی لري خدای دې زما جاوید زما جاوید چرته دی چرته لاړ زما بچی څه شو ته غږ ولې نه کې جاوید چرته لاړو څه شو چرته لاړو د هوټل پته خو یې لګېده خو خو په هوټل کې یوه شپه هم نه ده کړې څه په هوټل کې شپه نه ده کړې نو چېرته لاړو جاوید چېرته لاړو راپورټ مې کړی دی پولیس به یې پته لګوي د خدای نه خیر خو هغه جاوید مورې سر دا نوی کیس د سیند په غاړه د بارګین سنټر سره به موندې شوی داسې ښکاري چې هر څوک لمبلې او سیند په مخه وړی دا خو د هوټل د کمرې چابي ده سر ما خو لاړو دا جیب کتلی نو ما ته خو دې کې څه سازش ښکاري د هوټل مالک او نوکران فوراً ګرفتار کړي رائټ سر ګوره نفري پوره بوزه سړی سره رسوخ والا دی په هر قیمت یې ګرفتار کا په هوټل چاپه وغورځوئ ګوره که ثبوت لاسته راشي او ګوره بارګین ولم د نیر نشي هم ګرفتار کا ها رښتیا د هغه محفوظ کړي لاش د وارثانو څه پته ولګېده نه سر او هغه ټیلرینګ هاوس ودرانه دی سر دکان یې بند دی پلار یې مړ دی کلي ته وړی دی بل سبا به راځي ټیک شو نه نو دا سفتر اخر چرته تللی دی څلور ځله ورپسې لاړې او دی نی ویم دوه هفتې وشوې چې د ملګرو سره په ټور تللی دی دغسې سیلونه کوي د غریب استاد زوی د مالدارو ملګرو سره په سیلونو ګرځي دا ټول راته ستا مینې په سر خېجولی دی ښه اوس ټوله خبره زما سر لراله السلام علیکم وعلیکم سلام بچې په خیر وای ذات وای قربان مورې جوړې زه مو یادولم وای بچې شکر دی چې موړه پلار دې رایاد شو د ملګرو سره کراچۍ ته په ټور تللی وم مورې لاره مې ډېره ښایسته الوار وړې ده خو د پلوشۍ دپاره مې ډېره ښایسته جوړه یا بچې زمونږ هېڅ هم نه دي پکاره ښه شو چې ته رالې دا جیران جوړ خفه دی د داجي زړه ته قطا کتلې نو د سبق په ځای په سیلونو نه ګرځېدې زه په غریبۍ کې په تا سبق کول غواړم وایم چې څه دنه جوړ شي اوس د مې ټایم پرېږدي او که نه څومره لوی سفر یې کړی دی خواره یو خو ستا په خوله کې اډو د مینې ژبه نشته مستر کریم ستا په مسلسل کې ژوندي وو د دفتر کار ډېر سفر کېږي سر زما د ذکر ټوکړه روکه دی چې ما ته ستا د پریشانۍ احساس شته خو ما نه هم کار غوښتی شي او الله تعالی دې وکړي چې ستا زوی پیدا شي خو که دا چوټیانې لږې کمې کړي نو دا به ډېره ښه کریم خان او هم رښتیا که دې سلسله کې زما لږ څه خدمت وي نو بیا دعا کوئ صاحب چې زما جاوید کور ته راشي काका जी अस्सलाम वालेकुम सब तेरा बच्चे کینه بچه کاکا جی خیر خدای کنه زویا جاوید نشته
تا خو نه دي کتلی نه کاکا جي زه خو یې پخپله تپوس له راغلم ډېرې ورځې شوي ښکاري نه ښار ته تللی و بچې وی ګاډۍ اخلم خدای خبر چېرته لاړ فکر مه کوه څه به یې را پیدا کړم خو که د ښار نه بهر نه وي لاړ خدای در سره ښه شه بچې خدای ته وګوره ما سره ولټوه زما خو زړه خورېږي بچې پیسې چې چا سره وي هغه یې هم تپوس کوو هوټل والا ورپسې ګرځي بچې کاکا جي ته بالکل فکر مه کوه کور کې خو څه جګړه مګړه نه وکړې نه بچې ما ولا د پلار نیکه هډوکي خرڅ کړل زه هغه خفګان ته چېرته ورکوم خدای ته وګوره بچې ما سره یې ولټوه ته بالکل فکر مه کوه زه به نن په ښار کې لوټن شروع کړم د کراچۍ په ټور تللی وم کښېنې یو سفر مې را پیدا کړی و کراچۍ ته خو به نه لاړ بچې ګورې که زړه ته څه راغلی نه کاکا جي که کراچۍ کې وې نو سیل ځایونو کې مې لیدلی وې صدیق نو زما زوی د هغه جامې او پیزار څنګه د سیند په غاړه بیا موندې شو د هغه په جامو کې ستا د هوټل چاپي راوتې ده ما کله انکار کړی دی ماما چې هغه زما په هوټل کې نه دی پاتې هر څه په دې رجسټر کې انټري شوې ده که اوس ګرمۍ په مخه راغستې وي او د لمبا دپاره سیند غاړې ته ورغی نو دې کې زما څه قصور دی زما زوی سیند غاړې دی هغه ته لمبا ورځي الو آیا په دې کې ضرور ستاسو چل دی کاکا حوصلې نه کار اخله هر څه به معلوم شي مسټر سراج جی سر ظفر بوزه مخکې شه صدیق نو زما زوی صدیقو کاکا کاکا د خدای روی منه ما ته د شک په نظر مه ګوره کاکا ستا د جاوید په ژوند کې زما فایده وه څه نقصان نه و کاکا هو خان زما د زوی پته ولګوئ کله نه زه به تباه شم خرب به شم مور به یم دغه لیونی شي دا سټیکر ستاسو د ټیلرینګ هاوس دی جی جوړم نوی ښکاري وښیه دا ریکارډ دا ناپ دا کپړه صاحب دا جوړه خو د آسټرلیا ولک صفدر 15 ورځې په موږ جوړه کړې وه او دا کپړې هم موږ نه اغوستې وه صفدر دا آسټرلیا لک کاکا دا دغه ناوارث راز جامې دي صفدر خو زما د جاوید دوست دی دا څه وایې مسټر سراج جی سر صفدر چې هر چېرته وي فوراً ګرفتار کړه دا خو د کیس وخت مو کړی راووته څنګه په اعتبار کې در باندې د خپل دوست د لاسه خاورې انبار شوې نن به سزا ورولی شي زما پر هر زړه باله ټکور شي د پانسې په تخته ودرېږي او د هغه مورم داسې وجاړي لکه څنګه چې ما وجړل زویا خاله به مې سترګې ورشي کلي نو ستا مرګ خو د ټول عمر شوګیري را په غاړه کړې زویا د ټول عمر شوګیري مورې لالا خو مې د یو خبرې جواب نه دی کوي دا ولې ها بچې د مرګ څپېړه ډېره درنه وي دا د بنده نه خبرې هېرې کړي کینې نه زما بچي به زما د ساندو جواب نه راکوه ځواني مرګه جاوید لیونی مور ته به دې څه جواب ورکو هغه خو ستا د قاتل د پانسۍ په انتظار ده ما خو ډېر وڅوکو بچي څه مې کړی
هیڅوک هم شهادت ته تیار نه شو. د جاوید پلاره څنګه چل شو؟ په هغه خونړي د پانسۍ وکه مخه ته که نه؟ تا ته ویم که نه خبره ولې نه کوې؟ ښه نو ګینې انصاف ونه شو چې زما د خبرې جواب نه راکې. د صفدر د یارې چا هم شهادت ونه کو. دا خپل بیان نه منکر شو. نو ګینې زما زوی هسې توی شو؟ هېڅ سزا بیا نه موند هغې؟ بیا یې مونده، خو دومره نه چې زموږ زړونه پرې ټکور شي. نه د جاوید پلاره نه. آخر دا انصاف به کله کېږي؟ قیامت پورې. زه د قیامت انتظار نشم کولی. ته قانون ته بیا درخواست وکړه. زما دپاره قانون ته جولی وغوړوه. دا کور جایداد زما ټول کالي پترې دا هر څه دوړه کا، خو زما د بېګناه زوی وینه وګټه. زما د بېګناه زوی وینه انصاف غواړي. کنې زه به لیونی شم، لیونی به شم زه. حوصله وکړه جاوید مورې، تا دې خبرو زما په دې ماشوم زوی به څه اثر پرېږدي؟ تا ماشوم زوی؟ هم په دې ماشوم زوی به زه خپل زوی ګټم، هم دې به زما بچی ګټي. زما زوی هسې توی شو. ته زما د زړه نه څه خبرې؟ زما په زړه د راپورته شوو لمبو تا ته څه پته ده؟ څه پته ده تا ته؟ وژړلی نه شم. سوچ وکړه، آخر زما په زړه څه تېرېږي. نو دا انصاف به کله کېږي؟ کله به کېږي انصاف؟ کله به کېږي؟ مورې څومره موده پس کور ته خوشحالي را روانه ده. نن د لالا د راخلاصېدو ورځ ده. داجي مخکې له خو به یې ورځو که نه؟ د داجي هر څه دی د نالایق او ظالم ورور د لاسه جوړ شو. دولت، عزت، هر څه په کور کلي کې راته درنه دښمني جوړه شوه. په دې عمر کې سکول ته تماچه وړم راوړم چې ماشومان تپوس وکړي نو جواب را سره نه وي. خدای ته ګوره، د خوشحالۍ په ورځ خو دا سپېرې خبرې مه کوه که نه. ته دې ته خوشحالي وې، خو چې د هغه سپېرې مور په زړه پسې تېرېږي چې په زوی ستا د نیازبین د لاسه په اعتبار کې خاورې انبار شي. هر څنګه چې وي موږ به د لالا مخې له ضرور ورځو. نظم د مجرمانو مخې له نو مې راته مه اخلئ. نن به د دښمنۍ اور بیا په غرغنډ وي او دا پاتې هر څه پکې وسوځي. نه فهیم استاد زوی د خپل جرم څه سزا بیا مونږ د کریم خانه، خو بیا د یو چم ګاونډ خلک یو. ټول خلک غواړي چې دښمنۍ په دې اور د اوبو واچولی شي او روغ وشي. ملک صاحب دومره زر دې راته دروغې خبرې شروع کړې او چم خلکو خو په مقدمه کې قدم قدرې را سره نو پورته کړي. نو ته سره د تعلیمه دا غواړې چې دا اور دې خور شي او باقي پاتې څه هم په دې کې وسوځي. کریم خانه په دې عمر کې ستا او د فهیم استاد په غاړو دا وسلې خوند نه کوي. که زر کاله هم دښمني وکوي که نه خو خبره به همدې روغې لاره ځي، فایده یې څه نشته دی. بېګانه زما په حجره کې خلکو غونډه کړې ده. فهیم استاد هر څه مني
زه به پې سوچ وکړم ملک صاحب د جیل نه راغلی صفتري باندې پاتې بچي انور سر مخوره مه ځان مې راته وه فهیم استاد سوارم درکوي او 2 لکه روپۍ مني ملک صاحب دا زه کریم خانه د کلي وځه خو د نرخه مه وځه زه په دې کې مدعي غواړم چې دواړه کوره دا باقي ژوند چې کم دی هغه دشمنی په ځای په دوستۍ کې تیر کړي زه خو تا خبرولو راغلم چې بېګاله په جرګه درځو ځان پوه کړه زویا د مودو ورځې مې تا ته سترګې دي ته به د خپل ورور بدل اخلي ستا د پلار په زړو اډونو کې دونه توان نشته دا څه کوې زوی ته د قلم په ځای تماچه لاس کې ورکوې تا چې ټول عمر قلم ته لوګې کړو څه دې ته جوړ کړل اخر د پښتو وطن دی سما د زوی بدل به اخیستل غواړي تا ته څه پته ده چې ما ته خلک په غم خاده کې څنګه څنګه پیغورونه کوي بدل امتحان مې لا په سر پاتې زما بچی څه سین نو راوړی زه به د خپل بچي بدل په خپل دې بچي اخلم هغه نیازبین ته به دې ووې چې ډېر پېغور نه ګرځي دا هلک ماماګان ډېر تراخه دي ته فیصله وکړه د جرګې خلکو پټې په مقدمه جوړه شو دا کور به د روغ په پیسو کې لاړ شي او سوره پیلا د پاسه دا څه دی زموږ پلوشه به اوس په سوره کې دي چپ شه ما اوس ها کړي دي دو تا ته چا دې چې ها وکړه تا د چا نه تپوس کړو ته غواړې چې میراث شو څنګه چې زه خبرېږم هغه تر تا کله رارسي او که نه منې نو زر دې د زوی سر وران واخله نه نه زما کور د خدای د میراث ورځې نه وساتي تاجي زه د خپل ورور ژوند دپاره هرې قربانۍ له تیاره یم چې د هغه په تېلو کې اوس موږ ټول سوځو دا ښه ده چې تا وکړل کینې د چم د خلکو د خندا به وم ستا ورور هله سره ټیټ کړی و خو پلوشې بچې تا هله اوچت کو تا هله اوچت کو نن به مې ورد شوی ګوګل ثنا څخه شي دا 2 لکه چک بچي دا ستا سلامي بچي نن نه ته زما لورې زه نه غواړم چې د دشمنۍ په دې اور کې د سورې په شکل کې د یو بې زبانه لوګی شي کاکا جی راځه بچي چې پلار دې هر چا ته ودی ټول خرج به په تاسو کوم څه چیز بچي نه زه دا نه غواړم چې د ظلم په بدل کې د ظلم وشي زما پښتو تر سره شو انور د پلوشې نه ډېر کشر دی ما ته معلومه ده چې د سورې سجون دی زما خپله خور ټول عمر د سورې په اور کې سوځېدلې ده راځه بچي